او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت حکمران حکومتی طور دا اعلان وکړو چې د شراب اډې دې بند کړې شي، د شراب اډې دې بند کړې شي. د بنو ثقیف قبیله یو دکاندار دی، رویش نومې دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته پیغام ولېږو، اپی ځان ننګاره کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسان ولېږلو، دکان یې وله وسېځلو چې شرابو دا اډه ختمه کما. په یو بله موقع کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په خپله یو مستقل کلی، یو بازار چې پای کې د شرابو کاروبار کوو، د شرابو اډې وي، شراب خانې وي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ټول بازار وسوځو. د حضرت عمر صاحب د دې سنت نه دا معلومیږي چې د نشو اډې بندول، د منشیات او فیکټرۍ بندول دا د ریاست ذمہ داری ده. نن زمونږ په دې ملک کې بېشماره د منشیاتو اډې دي، او تاسو که وګورئ د یو خاص سروې مطابق په دې وخت کې 76 لاکھ خلک په پاکستان کې د منشیاتو عادي دي. 76 لاکھ دا محدود رپورټ دی، کیدای شي د دې نه ډېري. عالمي وبا هم ده په سټوډنټ کې، په طلباو کې 75% سټوډنټ هغه د نشې عادي دي. 60% نوجوانان هغه چې هغه سټوډنټ نه دي او د عامې معاشرې طلبا نه دي، په تعلیمي ادارو کې نه دي، په جامعاتو کې نه دي، عام ماحول کې اوسیږي، دا په نشو کې مبتلا دي. نو مونږ څه چل کوو؟ مونږ دا چل کوو چې څوک د چا نه شرابو والی، یا د چا نه چرس والی، یا د چا نه پوډر والی، نو مونږ ته ښه پته ده، ما ته دکان هم معلوم دی، زمونږ ذمہ دارانو ته هغه فیکټري هم معلومه ده. نو مونږ فیکټري نه بندو، په لار کې چې چا د 100 او د 200 او د 1000 او د 500 روپو اخیستي دي، مونږ هغه سړی نیسو. د دې خو داسې مثال دی لکه کوهي ته مږه پرېوتې ده او ته د کوهي نه اوبه راوباسې او مږه نه راوباسې. نو تر څو پورې چې په کوهي کې دا مږه پرته وي، که ته هر څومره بوکې راوباسې دا کوهی نه صفا کېږي. که ته په لارو کوڅو کې په زرګونو باندې د نشې عادتیان خلک ونیسي، نو په دې باندې د نشې روکتام نه کېږي تر څو پورې چې اډې دې وله نه ختمې کړي. په دې وجه باندې د منشیاتو په دې وخت کې یو عظیم بحران دی، خاص کر نوجوان الکان او جنکۍ، نارینه او زنانه ټول پکې انوال دي، ټول پکې ملوث دي. او نن سبا خبره د نسوارو او د سیګرټو او د چرسو نه ده، خبره د پوډرو ده، خبره د آیس ده، خبره د شیشې ده. د ټول نوجوانان په دې کې لګیا دي. دا یو افت دی، دا حرام کار دی. خو دا موقع بچو له څوک ورکوي؟ دا نوجوان دا چل د چا نه زده کوي؟ دا زمونږ د معاشرې د هغه خلکو نه چې څوک سیګرټ کوي، نسوار کوي، چرس کوي. کله چې څوک سیګرټ وڅکي او د سیګرټ دا پاتې حصه چې کومه ده دا وغورځوي، نو که دی چېرته په ګلۍ او په کوڅه کې روان و سیګرټ یې وغورځو، 2-3 ماشومان ولاړي، نو دا لاړ شي یو ماشوم هغه سیګرټ راواخلي، بس یو کش دې اوچت کړي. وایي خلک داسې سیګرټ څکي. او چې په کم کور کې سیګرټ څکلی کېږي، نو ماشومان خو بیا خپلو ملګرو ته قصې کوي که نه چې زما پلار داسې سیګرټ څکي چې په 15 منټه کې 15 سیګرټه څکي او د ګوتې نه سره داسې ټقم وباسي. نو بس چې په کور کې د نشې صورتحال د سیګرټ صورتحال نو بیا به ماشومان هم دا کار کوي.